بسم الله الرحمن الرحیم. دا اوس پورې چې بیانو نو دا غي حدیثو چې کې اجمالاً د اوقات 500 ذکر راغلو او وقت الانبیاء پکې راغلو. دا غي یو حدیث نیم پاتې دی به په یو صلات باندې مستقل باب دی او دو بابونه په دې اختلاف ته فقهاو ته اشاره نو دا مخکې مجمل حدیث دی، یعنی بیان د اوقات 500 د پکې اجمالاً ابه په یو وخت باندې جدا جدا باب فجر باندې، ظهر باندې، عصر باندې د کوم کې اختلاف ته نو دو باب په دې. نو زمان خیال له موږ وخت الانبیاء من قبل کما سلف خلاص شو کنه او له وقت العصر بالامس دا حدیث میلو دا صرف یو روایتو کې راغلی او عامو کې نه راغلی. باب منه دغه دینه ده کنه دیم باب چې هغه کې ذکر د حدیث ته اجمالاً د اوقات. حدثنا عن قال سنا محمد بن فضيل عن عمش النبي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاه اولا واخرا. د هر من اول او اخر شته. نو دې جمله کې دوه احتمال لري. اول دا چې د هر مز اول او اخر ارکان یادای او آداب یادای، لکه ارکان د صلات اول تکبیر دی او ارکان د صلات اخر تسلیم دی. دا یو معنا ده. دویمه دا چې دا د اوقات بیان دی. ان للصلاه ان لوقت كل صلاه. نو صلات په معنا د وخت سره ده. نو ذکر د مظروف ته مراد ته نظر ته، ذکر د حال د مراد ته محل ده، دې ته مجاز مرسل وای. نو ان للصلاه اولا واخرا، یعنی ان لكل وقت صلاه اولا واخرا. نو ظاهرا دا معنا ده چې اول او اخر دا اوقات یادې، ذکر رستو تفصیل نه معلومیږي. هغه ارکان نه یادې چې د هر صلات اول او اخر شته. نو بیان د اوقاتو ده، نه بیان د ارکانو. او صلات په معنا د وخت سره موږ ما طویل چې دا بدل رام شي. وان اول وقت صلاه الظهر حين تزول الشمس. اول وقت د ماسپخین چې نور زوال شي د دایره د نصف النهار نه ووري. واخر وقت حين يدخل وقت العصر. او اخر وقت هغه وخت کې چې مازیګر داخل شي. اوس دیونه وی چې مازیګر څه وخت داخليږي، خدای په عرف باندې حواله ورکړه، ځکه دا اوقات په عرف کې مستعمل. او د دې حدیث نه دا معلومه شو چې اشتراک د وخت نشته. لصلاه الامس عصر امسین دا خلاف ته، ځکه چې ماسپخین باغه وخت کې چې مازیګر داخل شي بس ماسپخین ختم، نو وخت مشترک نشته. وان اول وقت العصر حين يدخل وقتها. اول وخت مازیګر مخکې چې وخت داخل شي. اوس بیان نه دی کوي چې وخت څه وخت داخليږي. نو دا درې واړه امامان او صاحبین مکرمین په مثل ثانی وي، او امام ابو حنیفه مشهور روایت د متون په مثل ثالث وي. او حدیث کې اجمالاً ذکر را وان اخر وقتها حين تصفر الشمس. او اخري وقت بلا کراهه، لاندې مستحب لیکلي ما ته بل قید وي چې بلا کراهه هغه د اسفرار د شمس پورې ده. ځکه بعد فقها اسفرار د وخت دیتا دا قضا وخوی لکه اوزائی سے برای امار تا بلا اوسو کوئی نو خوشتا خو مکروه ده، البته معذور سڑی پولش. نو بلا کراحتا اسفرار پوره ده، او اسفرار وقت کی منز کیگی خو آغا مکروه ده او معذور دا پارا جائز ہے. لکه سڑیو دیو دا وقت کرا وقت بخشی، یا سڑی پنیت دا تاخیر دا اوبو بانده چه اوبو نوی اور آتا وقت با اوبو که ملوش پا وقت اسفرار کی اوبو ممتن او منزو کنو ٹکتا. ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس. اول وقت آغا چه نور ڈوبشی. وان آخر وقت حين يغيب الشفق. او آخری وقت آغا چه شفق غائب شی. الشفق تفسیر که تماویلو دو قول ده. ادری وارا امامان ده حمرت تا شفق بائی، او حضرت امام ابو حنیفه بیاس تا وائی. او قول ده چا اولاده ار سره خپل پر جمعوي کنه. مونږ وی د امام ابو حنیفه قول اولاد، ځکه دلته تعبیر په غیبوبت سره شوی دی. نو شفق
چې غائب شي معنا دا چې بیاض ملا او کله وی حين اسود الافق چې افق تور شي بلدا که قیاس په سبا کو نو سبا کې بیاض تابع د حمرت دی کنه دی او دواړه وخت سبا دی نو په مقام کې بیاض تابع د حمرت ګرځول پکار دی او دا وخت مقام تر ما سوتنه پورې دا په مثل د وخت سبا دی سبا نه روز هر سبا روز د شپې د وخت سره برابر د مقام وإن أول وقت العشاء الآخرة عشاء چونکه اطلاق په مقام هم کیږي او په ماسوتنم کیږي نو د فرق د پاره د عشاء سره د آخرت لفظ وای او وخت د عشاء آخره حين يغيب الافق چې افق غائب شي نو افق کله غائبېږي چې سپینوالم ختم شي افق کنارې د اسمان ته ابو داود کې حين اسود الافق دا څه کنه ها وإن آخر وقت حين ينتصف الليل او آخری وقت ماسوتن بلا کراحتا دی خید تا گوره نصف اللیل پوره دی ذکر سلس دا لیل پوره تاخیر مستحب دی اتفاقا او نصف دا لیل پوره زمون مذہب کی دو قول دی و اولاد آده چه مباح دی او دا نصف نرستکول بلا عذر دا مکروه دی عذر دی چه سفری عذر دی چه بنی مخی عذر دی چه مریض دی دا وقت بیدار شو ناغر استکولی شي او رو جوړ سړی بلا عذر بر نصف الليل نه رستو کینا نو داسې معنا راي کوي وان اخر وقت حين ينتصف الليل او اخري وخت ما سوتن بلا کراهت نصف الليل پورې دی ځکه ثلث پورې مستحب نصف الليل پورې جائز نصف د لیل نه رستو مکروه وان اول وقت کم نه وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر أول وقت سبا كم وقت سبا روقدي وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس أو آخر وقت طلوع الشمس طلوع الشمس پورې د سبا وخت کامل دی نو دی کې مکروه نشته او مازیګر کې اسفرار مکروه دی البته بعض شاذ ملایان را نقل دي چې اسفار شدید کې مونږ قضا کیږي خدا قول علماء رد کړل ځکه عام روایتو کې طلوع الشمس پورې ذکر شوی وفي الباب بن عبد الله بن عمرو قال ابو اسحاق سمعت محمدا يقول حديث الاعمش عن مجاهد في المواقيت اصح ګوره دا اعمش روایت مخکې چې تیر شو دا د ابي صالح نو او هغه د ابي هريره نه کوي مرفوعا رست بل ته اشاره کوي چې مجاهد دا روایت دغه نه ذکر کړي دا اعمش د مجاهد نه نقل کړي دي او حدیث مقطوع دی یعنی کلام د تابعی دی نو دیوی دا سیدا دا چې دا کلام حدیث د عمش د مجاهد نرستو روان دی هغه اولاد د حدیث د عمش د ابي صالح نبی هريره نه خو زموږ علما وای چې نه ابي صالح څه ضعیف دی نه د ابي هريره ضعف څه احتمال شته او عمش څخه دی نو ممکن ده چې دواړو طریقو سره اوریدلی عمش د مجاهد نه اوریدلی حدیث مقطوع او عمش د ابي صالح نبی هريره نه اوریدلی نو دواړه صحیح دي ذکر روات ثقات تی یا دویم دا چې رفع زیادت تی او زیادت د ثقه قبول دی په اتفاق د امت سره نو رفع د عمش قبول نه نو امام ترمذی و امام د خپل استاد محمد صاحب نو اوریدلی محمد څوک یاد دی حديث الأعمش المجاهدين في المواقيت يصح دا رست روان دی معنى الأعمش من حديث محمد بن فضيل عن عمش محمد بن فضيل دا عمشنا چې بیان کړي ناغه ورپسې ابي صالح نبي هريره وحديث محمد بن فضيل قطعون اخطا فيه محمد بن فضيل یعنی سید دا چې دا حدیث موقوف په مجاهد او دا حدیث مرفوع کو دا ابي هريره نه سید الکائنات په اما ته دا ټول ثقات تی روات نو رفع سیدا دا معرف سنن کې لیکي اكم يو حديث اشاره كي غدار هل سنعنا قال سنة مسامة النبي ساق الفداري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال داس بويلك يدل إن للصلاة أولا وآخرا وذكر نحو حديث محمد الفضيل عن الأعمش دي أبي ساق رواية نقل كذا محمد بن فضيل بشان خدد مجاهد نقل كذا محمد بن فضيل حديث مرفوع بيان كذا نحوه بمعناه دا نحوه بمعناه راجع دی محمد ابن فضیل تا
او د ذکر ضمیر راځي د ابو اسحاق فزاری ته، نه ابو اسحاق فزاری د عمشنا پشان د محمد بن فضیل د عمشنا نقل کړی دی. لفظ ما د معنی ما دا هغه مرفوع او دا مرفوع نه دغه فرق شو پکې. حدثنا احمد بن منين والحسن بن سنبان دا بل یو حدیث ته مجمل. هغه دمبه حدیث د جبرئیل او دویم یو حدیث مرفوع قولی نقل کړ. دا درې مواقع د حدیث فعلی دي خدا په مدینه منوره کې شوی دی. یو سائل لاغلو او حضور دوی قربان ما ته د هر مبدا او منتها او قایا وی خطیا. نو د حضور تعلیم فعلی زیات عدلی. نو یو ورځ ټول منځونه په اول وخت کې وکړل او بل ورځ ټول منځونه په آخر وخت کې وکړل. وی هغه سائل څه شو وی سیب زه وی قدر دواړو وختو په منځ کې کاوه منځ. نو عملی تعلیم ورکړه ځکه قول کې احتمال د تعویل وی، احتمال د مجاز وی، احتمال د کنایه وی او شبه پکې راتلی شي او فعل کې دا نه راسي. فعل کې نه کنایه نه مجازي نه احتمال د شبه وی. نو د پیغمبرانو تعلیم زیات هغه فعلی دی. حضرت احمد بن مريم واسلم مصباح البزار واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد. معنا د دې درې وړو راویانو د حدیث یو ده خو الفاظ مختلف دي. قالو دې ټول ویل دي درې وړو استادانو. حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن قامة بن مسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حسيب اسلمي دا صحابي دي. قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل سيد الكائنات ده یو سړی راغی وسأله عن مواقيت الصلاة تپوس ته کوي د اوقات د صلات. فقال اقم معنا ان شاء الله تعالی من سره یا کده خدای خوخه ستاسو د انشاء کې انشاء جدا لیکل شوی دی کې یو ځای جدا صحیح دی ها ځکه دا ان شرطی دی او شاء صيغه د ماضی ده. دا طالبان ان شاء الله یو ځای لیکي انشاء خو مصدر دی انشاء ایجاد ته وي ان شاء الله ایجاد د خدای او دا څه شی دی هغه جمله شرطیه ده فعل او شرط ده ان شاء الله. نو ان بجدا لیکه و عمره درکنه نو طالبان څنګه لیکي یو ځای لیکي یو ځای لیکل خطا دي که صحیح خطا دي ځکه مصدر ده انشاء انشاء ينشو انشاء او الذي ينشو النشأة الاولى او دا انشاء شاء يشيء او ان پکې شرطی ده. یو طالب به عبارت وی فلو ان دا لیکلو کنه دا به فلوانه وی ډیر داسې کنه تبلیغی ځانو خيار کا ته داسې مړ شانته. قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل یو سړی راغی فساله عن مواقيت الصلاه دا اوقات د مون بیان ته تاسو کو. فقال اقم معنا ان شاء الله دلته صحیح لیکلي زماره کتاب کې. ډیر کاتبان د پاکستان هندستان دا کتابونه چاپ کړي دوی له عربي رسم الخط نه ورسي نو صحیح هغه چې عربو کې چاپ شوی او خط نسخ باندې دې ته خط فارسی نسخ هم ده نسخ یې غلطي. نو دلته یو بدا د کرخ په اخر کې به واو نه راولې واو عاطفه پاکر خي په اخر کې به من جاران راولې من یا علا یا اله غیر دې هغه پاتش سر کې لیک نیمګړې کلمه بنا راولې لکه قالو نو قادل تولی کې اخر کې او لو دې خولی کې ناوی کې سړی خطا کې نو جمله به پورا لیکه لفظ نیم لفظ په اخر ده کې دا طالبان پرچی چلی کې داسې لیکي. والله عالم بالثواب سواد دن دوی سی لیکي والله عالم بالثواب الکه دا سواد ده زناوره. او ترمذی کې یی پکې ترمذی الکه یی پکې کوم او د زال پځه زی لیکي ترمذی طالبان اکثر پرچه کې ترمذی خو نه ده ترمذی او زال له خیال بمی کنه کبه بدر تخف ترمذی با زال لیکه ها او یہ با پکی نه لیکه او الله عالم بالثواب پسې نه ده پسواد. دا عام طالبان ملایانه غلطی نو
یو مولا مسلم خی په یو مدرسه کې زومه مسلم ورکړو دلته نه ناغه مسلم شریف ته لوی محدث وي ډېر لوی محدثو محدث څه ته محدث ته وایي امام مسلم ډېر لوی محدث تاسو کې به مویدا یا دا پیری مریدی چې کوي یا غیر مقلد چې شي دې محدث د محدث وي بیا او اخیر د دې محدثین ټول محدثین فعلی لترجیح نه فعلی عدلی په مراد په نسبت د قولی او فعلی او قولی کې علی ترجیح قولی لره چې فعل کې احتمال د خصوصیت د مصطفی وي کې احتمال د خصوصیت نه وي امت ته وي نو به خدای حیثیت د قولی په شان شو قول ځکه معتبري چې هغه تشریح وي د پاره د ټول امت او فعل کې احتمال د خصوصیت د مصطفی پر لکه استقبال او استدبار په مسله کې یا د نکاح په مسله کې حضور ته ډېری نکاح روانه یا لزوم د مہر مسله کې یا په لزوم د نوبت کې یا نور خبره خو موږ ته چې څه حکم دی موږ په خپل عمل کوو او یو فعل داسې چې هغه امت ته ښودنه کوي نو خو د تشریع عامه پاره نو د هغې حیثیت د قول په شان دی نو دا دلته چې فعل کړی دی که نه دی خو د تعلیم دپاره کو کړ دې سړي ته ښایي او جبریل علیه السلام چې حضور ته خو خو د تعلیم دپاره یې کو نو دې کې احتمال د خصوصیت نشته ثم امرهم فقام حين زالت الشمس بيد ماسپخین اقامت او اذان باندې یادې فصلى الظهر ثم امرهم فقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعه نور سپینو او چتو دا دلالت په تقدیم کوي کې په تاخير کې ها په تاخير کې ها نور خو سپینو او چته دې خلک یادې چې لګ نا وخت چې نور په من د اسمان کې هغه تاسو سکنو چې نور اوچت یو مولا وعظ کاو وی د ځمکې تناونه راښکلي شو جزونه جوړ شو موټرې جوړې شوې ټول دنیا را لنډه شوه لندن را لنډ شو امریکا را لنډه شوه جرمن را لنډ شو کوټه را لنډه شوه هلکه کوټه ځي دا دومره لرو نه پس به نږدې څوک نه یادوي نو چې خلک وایي نور اوچته نو مطلب دا چې دا لږ وروستو نو دا د احناف په مذهب زیات دلالت کوي په نسبت د نورو اگر چې تعین پکې نه دی راغلی ثم امره بالمغرب بیا د ماښام لمونځ وکړو حین وقع حاجب الشمس چې سترګه ککوړې د نور ډوب شو خو دا ما ته وایي د افق حقیقي نه چې ښکته شي د افق ترسي نه ثم امره بالعشاء بیا مقصودن حکم کو فقام حين غاب الشفق چې شفق غائب شو نو غیبوبت د شفق پس د بیاض د ختمېدو نه راځي ثم امره من الغد نو سبا چې سبا موږ کوم فنور بالفجر خرانه وکړه په سبا کې اسفار کې وکړه اسفار شدید ثم امره بالظهر بیا ما سپخیر منځ په دې مرز کو فابرد وانعم ان يبرد ابرد خپخ وخ يخ وخ کېوک ابرد صلى في البرد فيخ وخ کېوک وانعم ان يبرد دا تاکید د پاره وي ډیر خپ يخ وخ کېوک نو په عربو کې يخ وخ کله راځي مثلینو کې راځي ښا مثل اول کې اکثر سترګې نشي لګول مثل ثانی کې ګرمي قسم نه چې مازیګر لرازي دا سترګې باندې سوځي نو ابراد او بین عام فی الابراد دا په مثل ثانی کې ماسپخین واقع شوی دی ثم امره بالعصر بعد مازیګر په دوه مرز فاقام ویدرومن والشمس آخر وقتها نور په اخر وخت کې فوق ما كانت برد پرونینا دا برواله د ښکتواله یادای نه د برواله زیات د پرونینا پرون خو په اول وخت کې کړو کنه خو نه په اخر وخت کې وکړو زیات د پرونینا یعنی په دغه کې ښکتواله کې زیات ده په اوچتواله کې نه لکه دا په اخر وخت یادای ثم امره
فاخر المغرب بما خام منذ کو الى قبيل ان يغيب الشفق لګ مخکې د غیبوبت د شفق پورې ثم امره بالعشاء بعد ما سلطان حکم کو فاقام حين ذهب ثلث الليل چې دریم پار د شپې لا دا وخت مستحب ورته هو ثم قال انا السائل عن مواقيت الصلاه اتپوس کون کې څه شو د اوقات دمو فقال الرجل انا قربان ذم فقال مواقيت الصلاه كما بين هذين اوقات دمون لکه د دوړو اوقات په منځ کې شو مبدا او منتهى ورته دار وخت خودله قال ابو سعد حديث حسن غريب صحيح فيو سند راغلی ځکه ورته غریب وي کني حسن صحیح دی وقد رواه شعبة قمتون وسبن ايضا لکه سفیان چې د القمنه بیان کړي دا مخکې دا د سفیان روایتو نو شعبه مؤید موجود دی شعبم د القمنه بیان کړي دی په شان د روایت د سفیان بس کو